وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې په کومو شیانو باندې سجده سهو لازمیږي، چې کوم په مانځه کې واجب دي چې هغه پاتې شي نو سجده سهو لازمیږي. مثلا د الحمد سره صورت یو ځای کول دا واجب دی په ډکو رکعاتونو کې، چې کله دا پاتې شي سجده سهو لازمیږي. یا مثلا اوله قاعده واجب ده دا چې پاتې شي نو سجده سهو لازمیږي. او د امام د پاره په جهري مانځه کې جهر په قرات کې دا واجب ده دا چې پاتې شي سجده سهو لازمیږي. او په خفیه مانځه کې اخفا واجب ده نو کاغه جهر وکي نو سجده سهو لازمیږي. په وترو کې چې دعای قنوت پاتې شي نو سجده سهو لازمیږي. او دویم دا چې په فرضو کې تاخير راشي، هغه تاخير تقریبا د یو رکن برابر وي. مثلا د اول رکعت نه پس دویم رکعت ته پاسېدل چې دی دا لازم دی. اوس یو سړی دی د اول رکعت نه پس ته کېناست او دومره کېناست چې کم از کم یو رکوع یا یو سجده ادا کېږي، دومره وخت کېناست یا دې نه زیات کېناست. بیا ورته یاد شو چې ما خو اول رکعت دی، بیا پاسېد، نو دغه وخت کې بیا سجده سهو لازمیږي. او کله کېنی دومره اندازه باندې کېنی چې یو رکن نه ادا کېږي، مثلا لږ کېناست او پته ورته ولګېده، یا امام دی لږ کېناست چا فتح ورکړه او پاسېد، نو دغه صورت کې بیا سجده سهو نه لازمیږي. دغه شان دریم رکعت نه پس څلورم رکعت ته پاسېدل دا لازم دی فوراً. خو که یو سړی کېناست دریم رکعت نه پس د یو رکن برابر کېناست یا دې نه زیات، نو بیا پاسېد سجده سهو لازمیږي. او که د دې نه کم کېناست نو بیا دغه صورت کې سجده سهو نه لازمیږي. یا مثلا اوله قاعده ده، نو اوله قاعده یعنی دویم رکعت نه پس قاعده پکار ده. اوس یو سړی پاسېده دریم رکعت ته اوله قاعده و نکړه، دریم ته پاسېده، نو که چېرته دی ناستې ته نږدې او فوراً بیرته کېناست نو سجده سهو نه لازمیږي. خو که دی ودرېده صحیح او بیا هغې نه پس ورته یاد شو بیا کېناست، نو بیا دغه صورت کې هم سجده سهو لازمیږي. یو بل سوال کړی دی سرتور سر باندې د مونځ کولو څه حکم دی؟ سرتور سر باندې مونځ کول مکروه دی، دا د مانځه د آدابو نه خلاف دی. نو مانځه ته به سړی ښکلې مزېداره ټوپۍ په سر